الحمد لله الذي أعلى درجة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه. والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد وأحبابهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانان، زمانه مخکې علماء کرام ماشاءالله ډېر بهترین خبرې وکړي او تاسو ته ډېر ښایسته نصیحتونه وکړه. الله رب العزت دې وکړي چې په دې باندې موږ د عمل کو توفیق راکړي. الله یو څو خبرې کوم، ټیم نه اخلم. د قرآن پاک په فضایلو باندې به یو څو خبرې وکړم. محترمو، قرآن پاک د الله پاک یو لوی کتاب دی، ډېر برکت والا دی. الله رب العزت فرمایي: وهذا کتاب انزلناه مبارک. دا کتاب موږ نازل کړی دی، دا برکت والا دی. اے مبارک قارئه، مبارک سامعه، مبارک خادمه. هر یو برکت والا دی. که څوک قرآن پاک لولي هم برکت والا دی، که څوک قرآن پاک اوري هم برکت والا دی، که څوک د قرآن پاک خدمت کوي، دا ټول چې کوم دی برکت والا دی. نو محترمو، د قرآن پاک موږ له پکار دی چې قاریان جوړ شو، د قرآن پاک تلاوت په خپله وکړو. د هغې تلاوت چې چاله ورځي چې په هغې کې سستي نه کېږي. که قرآن پاک تلاوت نه راځي، کم از کم اورېدل خو کېدی شي. علماء کرام چې کوم دی د قرآن پاک د هغوی ترجمه کېږي، دغه رنګې د قرآن پاک درسونه کېږي چې هغې ته موږ کینو اورو، په سامعینو کې راشو. دغه رنګې خدمت کوونکي جوړ شو، د علماو، د قاریانو حضراتو، د طلباء کرامو. نو دا ټول چې کوم دی څوک په کم حصه کې شو، ټول چې کوم دی برکت والی. دغه رنګې حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. بېشکه دا زړونه دا زنګ کېږي، داسې زنګ کېږي لکه څنګه چې اوبه ورسېږي، وسپړې ته هغه زنګ کېږي. صحابه کرام وایي: وما جلاؤها یا رسول الله. اے د الله رسوله، د دې زنګ ختمېدل په څه سره وي؟ دا په څه سره ختمېږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام د هغې علاج ښایي: کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. د مرګ ډېر ډېر یادول، د مرګ چې کوم دی ډېر ډېر یادول، او د قرآن پاک تلاوت کول. دې سره چې کوم دی د زړونو نه زنګ چې کوم دی ختمېږي. محترمو، چې موږ هم د مرګ یادول ډېر کوو. دویم نمبر د قرآن پاک تلاوت، د هغې چې کوم دی څنګه حدیث مبارک کې نسخه راله چې په دې باندې موږ عمل وکړو. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام لکه څنګه چې حدیث مبارک ما ستاسو وړاندې ذکر کړو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: څوک د قرآن پاک یو حرف ولولي فله به حسنه، د ده لپاره په دې یو حرف باندې هم نیکي ده. او والحسنة بعشر امثالها، یو نیکي الله پاک په لس چنده باندې کوم دی بدلوي. لکه څنګه قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي، اتمه سپاره ده: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې یو نیکي راوړه، الله پاک په لس چنده باندې بدلوي. نو دغه رنګې بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: لا اقول الف لام میم حرف. زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان نه حرف دی، لام ځان نه حرف دی، میم ځان نه حرف دی. محترمو، درې حروف شو، په هر حرف باندې لس نیکۍ. ګویا چې په الف لام میم باندې کم از کم 10 نیکۍ بلوي. چې بیا هغه انسان د ټول قرآن پاک تلاوت وکړي،
ټول قرآن پاک یاد کړي زده کړي د هغې دپاره به څومره نیکي وي د هغې چې کوم دی مونږه حساب نشو کولی دغه رنګې محترمو امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې د بسم الله په فضایلو کې مختلف داسې بهترینې خبرې کړي دي امام رازی رحم الله فرمایي وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته داسې یو بادشاه هغه ورته خط راولېږو ورته وایي ان بي صداعا لا يسكن فبعث لي دواء زما په سر باندې داسې درد وي چې هغه نه ښه کېږي همیشه دپاره وي ته ما ته چې کوم دی سا دوایي راولېږه څه نسخه راولېږه چې په هغې باندې الله پاک زما د سر دا درد ختم کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره لیکل وکړه او په ټوپۍ کې چې کوم دی هغې ولله بند کړه هغې ورته ورولېږله وایي دا ټوپۍ په سره وه تر څو پورې چې ستا په سر باندې دا ټوپۍ ستا دا سر درد به انشاءالله نه راځي نو هغه به چې کوم دی دغه رنګې د دې اهتمام کو دغه ټوپۍ په سره وله خو چې کله به دغې بادشاه دا ټوپۍ کوزه کړه وایي بیا یې په سر باندې درد راغی چې کله به دغه ټوپۍ په سر کړه اصل هغه درد به ختم شو تپوس شو چې دا څه مسله ده چې ویې کتله په دغې ټوپۍ کې هغه په خط باندې چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوي وو هغې چې کوم دی په سره وله د هغه بسم الله برکت دا و چې ده به په سر باندې دغه ټوپۍ کې خو دا کومې ټوپۍ کې چې هغه بسم الله لیکلی شوي پرته ده سر درد به ختم شو د هغې نه برکت نه او چې هغه بسم الله او هغه ټوپۍ به یې کوزه کړه په سر باندې به واپس درد راغی نو محترمو دغه د بسم الله الرحمن الرحیم هغه فضیلت دی دغه رنګې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په یو موقع باندې ورته کافران وایي غیر مسلم ورته وایي انک تدعي الاسلام فارنا آیة لنسلم ته خو د اسلام دعوی کوونکی او دعوه کې چې زه مسلمان یم مونږ ته داسې نښه راوښایه چې مونږ مسلمانان شو اسلام ته راشو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته یو ناشنا خبره کوي ورته وایي ایتونی بسم القاتل ما تاسو زهر قاتل راوړئ داسې زهر راوړئ چې انسان یې څنګه سکي فوراً ختموي زهر خو که هغه هر څنګه وي خطرناک دی محترمو خو چې بیا داسې زهر چې هغه زهر قاتل د ټول نه تیز وي هغه ماته راوړئ نو هغه کافرانو ورته چې کوم دی داسې په یو پیالې کې وي زهر راوړه نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بسم الله الرحمن الرحیم ویل او هغه زهر چې کوم دی وسکله الله رب عزت چې کوم دی بالکل بچ او سالم پاتې نو محترم دا کافران ورته حیران شو نو کافران ورته وایي هذا دین حق دا چې کوم دی صحیح دین دی حق دین دی په دې کې شک شبه نشته نو محترمو اسلام دا ډېر یو بهترین دین دی الله رب عزت چې بیا مونږ ته قرآن او حدیث چې څه مونږ ته رالیږلي دي محترمو دا ډېر بهترین دی چې دې باندې مونږ عمل وکړو خپل زندګي د قرآن او د حدیث موافق جوړ کړو محترمو